بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. پروګرام سپینې خبرې. قدرمنو، تاریخ د یو قام د پاره څومره ضروری دی، څومره مهمه ده چې یو قام د خپل تاریخ نه ځان خبر کی. آیا پښتانه د خپل تاریخ نه خبر دي که نه؟ پښتانه کوم سیاسي مشرانو په غلطه لار سم کړي دي؟ او د سره سره قام پرستی څومره ضروری ده او قام پرستی یو قام ته او یوې خاورې ته څومره فایده ورکوي او څومره زیان رسوي؟ دا زما د نن پروګرام موضوع ده. د سره سره د پاکستان او افغانستان چې کومې اړیکې دي هغه تر نن ورځه سمون ولې نه خوري، دا به هم د پروګرام برخه وي. نن ما سره په سپینو خبرو کې میلمه دی جمعه خان صوفي صاحب. جمعه خان صوفي صاحب یو ښکاره نوم دی او زما په خیال د هغوی د زیاتې پیژنګلو ضرورت نشته چې زه وکړم، خو صرف دومره به ووایم چې دوی د موجوده عوامي نیشنل ګوند په بنیادونو کې رالوی شوي دي. دوی د پاکستان او افغانستان د خاورې په لمنو کې ژوند کړی دی. دوی ډېرې لوړې جوړې لیدلې دي. دوی د موجوده سیاسي مشرانو هغه بنیادونه هم لیدلي دي په کومې باندې چې دوی ولاړ دي. جمعه خان صوفي صاحب، پروګرام کې ته ستړي مشي وایم. ډېره مننه. اول خو دا ووایئ چې دا ستاسو نوم جمعه خان دا څنګه ایښودی شوی؟ د دې په شا باندې څه فلسفه ده؟ نومونه اکثر مور او پلار سړي ته ږدي جی، او قومونه هم تقریبا نومونه داسې دي نور خلک ږدي، لکه هندو نوم چې دی نو دغه ایرانیانو یې قید دا ما ته خپل پلار نوم چې راکړی هغه جمعه خان صوفي دی. ما په دې خپل کتاب کې د هغې تفصیل بیان کړی دی. صوفي خو ما ته په دې ګیره مې پرېښې وه، موږ پټو، دا د پاکستان خلاف موږ جهاد کولو، ورته جهاد وایي، مبارزه ورته وایي، هر څه چې وایي. او هغې کې زما ګیرې سره چې دی نو اجمل خټک زما نوم صوفي کې خو دا صوفي عام شه. بیا هغه صوفي تر اوسه پورې صوفي شوم. په افغانستان کې ډېر خلک مې شاید په خپل نوم ونه پېژني، په صوفیتوب مې ډېر پېژني. لهذا ما خپل ځکه چې نومونه ما خو درته وایي نومونه اکثر بل نور دي، هر سړی ځان ته خپل نوم په خپله نه ږدي. او صوفي ما ته چونکې داسې راغلی، ما یو تخلص ځان ته نه دی ښې، یعنی دا تاسو یې ښودی شوی. خو ما باندې ښودی، ما صحیح ده، څه خبره نه ده، صوفیتوب کې خو څه ګناه نشته. ټیک جی. ستاسو کتاب چې کوم دی فریب ناتمام، دا ما راغستی و په لاس کې را سره او د تخبې په بازار کې روان و. د یو دکان نه یو بابا ما پسې آواز وکړو، وایي بچي دا کتاب مه ګوره، دا به درله عقیده خرابه کي او ځکه چې دا د عیسی والا لیکلی شوی کتاب دی. دا دومره تنقید ستاسو په دې کتاب باندې ولې دی؟ خبره دا ده چې کتاب کې هغه پښتانه وایي چې رښتیا ویل د پیر مذهب کنځل دي. جی. او دغه هغې ته دا ویل شوي دي چې دا خبرې عیسی لیکلي دي. کاش که زموږ عیسی دومره پوه دی، کاش که زموږ عیسی سره دومره علم وي، کاش که زموږ عیسی سره دومره تجربه وي او دومره مشاهده وي لکه چې ما باندې تیر شوي دي. دغه شان نه ده. کنې دا د افغانستان سره روابط به زموږ خو که دی په دې ټولو خبرو لکه چې زه پوه شوی یم، دی پوهېدی دی نه پوهېږي پې. جی. لہذا ما هغه څه لیکلي دي چې زما مشاهده ده، زما تجربه ده او زما مطالعه ده. نو دا کتاب د هغې نچوړ دی. که څوک چا باندې بد لګي او چا ښه لګي، دا خبره د ما د دې په ذهن کې دا نه وه چې چا باندې په بدو لګي، چا باندې ښه لګي. او چې څوک ورته عیسی وایي عیسی صحیح، چې څوک ورته چې دی نو انګریز لیکنه وایي انګریز لیکنه صحیح. ما ولیکله، د دې جواب ووایي، څوک دې ووایي جواب، که څوک یې جواب ولیکي خو بیا به زما جواب الجواب ته هم ټینګېږي. بالکل. نو هغه خبره دا ده، ما خو دغه نه دي لیکلي. که دروغ وایي چې دا دی دروغ لیکلی دی، ما ته دې ووایي. نو دا تنقید دا هم کېږي چې دا مشاهدات خو ستاسو د ډېرې مودې نه شوي دي. دا کتاب تاسو دې ورځو له ولې ساتلی او دومره لیټ هم ولې ولیکو؟ دوه خبرې دي. یو بین الاقوامي قانون دی. دغه قوانین ټول چې دی نو غربیانو جوړ کړي دي، انګریزانو جوړ کړي، امریکایانو، چې هر 13 کاله پس یو راز نه پاتې کېږي. هغه پکار دی چې افشا شي، خلکو ته ښکاره شي او خلک پرې پوه شي.
هغه وخت یې څوک نه لیکي. دویمه خبره دا ده چې تاریخ آنن فانن نشي لیکل کېدی. یو شی تاریخ کېږي الله چې باندې وخت تیر شي او هغه بیا د تحلیل او تجزیه میدان ته راشي. نو دا د باندې وخت دغه تیر شوی دی، تحلیل او تجزیه میدان ته راغلی دی. او بل خبره دا ده چې 10 کاله پې تیر شوي دي، دا ټول دغه نه دی. دا چې څوک خپل ګذشته پټوي، دا چې څوک چا څه کړي دي ما خو هغه پټ کړي نه دي، څوک دی ووایي چې دا یې پکې دروغ ویلي دي. نو په دې کتاب ستاسو په خیال د ټول نه زیات تنقید چا کړی دی؟ کومې طبقې ډېر کړی دی؟ نو د کتاب باندې خو 2-3 قسمه کړی. یو چې دا ځان ته نیشنلستان وایي او زوم په یو وخت کې دغه د دوی په کتارونو کې وم. یو د کابل حاکمه طبقات چې هغه پښتني حاکمه طبقات دي، هغه پکې باندې دا بد لګېدلی، ځکه چې هېڅوک تر اوسه پورې خو زمونږ بیانیه دا وه په دغه کې په دې میډیا کې په پرنټ میډیا کې چې دا د موجوده دهشتګردۍ یا ترهګرۍ سلسله پاکستان د هغه وخت نه شروع کړه چې څه وخت کې چې دلته ګلبدین راغی، دلته رباني راغی، دلته احمدشاه مسعود راغی او دلته دا خلک راغله او دوی ته ټریننګ ورکړه او دوی د افغانستان خلاف استعمال شوي. زما بیانیه دا نه دوی خو زموږ په جواب کې راغلي دي. یعنی اول خو موږ دا سلسله شروع، بلکې د اجمل خټک د ظاهر شاه په وخت کې تللی. جی جی بالکل. او نو مطلب د دې و چې موږ خو دا خبره زموږ په جواب کې دا خبره شوې ده چې دا ټول دغه شوي دي، دلته پاکستان ټریننګ ورکړی دی. ما صرف دغه دی چې دا بیانیه مې الټا کړې ده او دې بیانیه الټا کولو سره واقعا خبره دا ده چې دا ته اشیا وایي اشیا هم پې خوشحاله دی او دا چې کوم حاکمه طبقات دي دلته هغه به هم خوشحاله شوي دي. خو ما خو حقیقت لیکلی دی. دا حقیقت چې دی څوک دوک دې پټ کړي، څوک دې ووایي چې داسې نه ده. نو زه به او بله خبره د دې دپاره کړې چې دا کتاب نه خلک زده کړه وکړي، تجربه واخلي. او دا په پټو سترګو لیډرانو په دی چې نن پښتونستان وایي سبا یې وایي پښتونخوا، بیا بله ورځ وایي چې د خیبر پښتونخوا، چې دې نه خبر شي د دې دغه نه. ما د کتاب کې به لیکلي د پښتونخوا پښتونستان مې ویلي. بالکل. ځکه چې هغه وخت د دې بیانیه پښتونستان وه، دا خو چې دا هر څه ناکامه شو انو وایي چې موږ خو پښتونستان چېرې ویلي نه دي، موږ خو پښتونخوا کړی دي. خو خلک خو چا تپوس نه کوي چې دا ولې دې پښتونخوا وکړه، پرون دې پښتونستان وی. نو تاسو هم دغه صف کې ولاړ وئ که نه؟ زه ولاړم، ما خو نه دي ویلي، ما خو کتاب کې لیکلي دي. جی جی. زما کتاب کې خو څه دغه نه دي، څه دروغ خو ما نه لیکلي، خو دغه صف کې ولاړم که نه. خو دغه صف خو زما د دغه تجربو نه تېر شوم که نه. دا کتاب هله ما ولیکه چې دا تجربې. پښتون باره کې خبره کوو جی، پښتون څوک دی؟ دا پښتون ځان له یو حیثیت دی که نه پښتون افغانی دی؟ داسې ده چې دا سوال ډېر اوږد سوال دی. د دې سوال جواب به ډېر اوږد وي، لہذا زه لنډه درته وایم چې پښتون باره کې اصلي کتاب او اصلي تحقیق چا نه دی کړی. جی جی. افغانانو ډېر غلط توجیهات ورکړي دي. زموږ نیشنلستان ډېر غلط چې 15,000 کاله تاریخ لري. چېرته لرئ 15,000 کاله تاریخ؟ موږ چې دی نو دا پښتو چې دی نو دا جوړه شوې ده 18مه صدۍ نه راوتې ده. دا هم دروغ خبرې دي، کابلیانو جوړې کړي دي او پټه خزانه یې راایستې ده. ما اوس کتاب لیکلی پټه خزانه باندې. قومونه چې په پیشرفته شي لاړ شي، انګریز هېڅ وخت ځان ته نه وي چې دی یو زوړ قوم یم. په ټول انګریزي په ټول جهان باندې خوره ده، انګریز په ټول دنیا کې ځلېدونکی قوم. هغه ځان ته وایي چې 1000 کال نه زیات تاریخ نه لرم او د چا نه جوړ یم، وایکنګ نه جوړ یم، جرمنیک ټرایب نه جوړ شم، نارمن راغلي دي او انګلو سیکسن شوي دي، دا ټول شوي دي. د هغې نه موږ یو قوم جوړ کړی دی. هغه موږ چې دی موږ ځان ته د غلطو تاریخونه جوړو، غلط. او دغه د ټول نه د پښتنو د ټولو نه غټه بدبختي دلته ده. سړی ځان ته دروغو تاریخونه نه جوړوي. باید چې موږ ووایو چې یو نوی قوم یو، موږ ډېر زوړ تاریخ نه لرو چې دا موږ ته وایي. موږ ته پخواني ایراني د افغان خو ایرانیانو موږ ته جوړ کړی، د افغان نوم را باندې هغه ایښی دی، دا بابر ایښی دی پرې. بابر او مخکې چې دی نو هغه خلک چې دا دغه افغان ویلي وو او څه ورته هغه یو خو په 12مه
په څو ډومبې د دغه تاریخ دان چې دغه شاعر چې دی د فارسی هغه رودکي دی بخارایي دغه دلته نه شوې ده خراسان نه ده فارسي خورا شوې ده چې په افغانستان او موږ د هغې برخه نو هغه افغان او فغان یو شی کړي وو افغان مطلب فغان شور غوغا دا خبرې بیا نور هم کړي دي سید قاسم رشته هم کړي دي بیا چې دین مخزن افغاني لیکل شوی دی هغه هم بابولالې دي هغه هم کیسې دي موږ د مخزن افغاني نه اخیستې چې موږ بني اسرائیل یو سو دا ټولې موږ هیڅ کوم د یوې پلار مور نه پیدا نه دي ټول قومونه مرکب دي د مختلفو اجزاو نه مختلفو سلسلو نه پښتانه هم دغه شان دي نه د پښتنو دا غلط تاریخ بیا چا لیکلی دی او دې باندې بیا چا ګوته ولې نه دی اوچته کړې ولې نه دی اوچته کړې چا لیکلي چا لیکلي ټول پې ګوته اوچته کړې چې کوم عالمان دي خارجي عالمان دي پې اوچته کړې ده خو دا وایي چې اصلي د پښتنو اصلي تاریخ لا نه دی لیکل شوی تر اوسه پورې دا ټولې خبرې لا دغه دي مطلب دا چې افسانې دي چې قیس عبدالرشید و دا هغه زامن و د هغه نه موږ راوتي یو دا ټولې افسانې دي چې مخزن افغاني کې راغلي دي او هغه دغه کړي دي هغه ویلي دي چې موږ بني اسرائیل او د بني اسرائیل هغه بخت النصر چې هغه یهودیان راوویستل هغې نه 12مه قبیله روکه شوه هغه دا قبیله ده موږ وایي ولې هغې نه 2 کاله مخکې سید قاسم رشته لیکلي دي چې موږ اکثر قبطیانو د مصر او مصر قبطیان چې دی نو چې حضرت موسی علیه السلام راغی هغه خپل اسلام خوراو نو دی قبطیان ونه منه دی یې دغه کړه دی یې وشړل چې وشړل نو دا پښتانه هغه خلک دي قبطیان دي نو دا ځکه خو چې چونکې هغه مخزن افغاني ولا زمونږ خوښه ده نو موږ هغه عام کړی دی هغه تاریخ هغه هم غلط دی دا قبطیان هم غلط دي پښتانه د دې سیمې خلک دي بومي خلک دي د دې سیمه کې پیدا شوي دي د دې سیمې نه راوتي دي او دا دی چې دا ژبه د دې تحقیق کول غواړي چې دا ژبه څنګه بېله د ایراني نه او د فارسي نه بېله شوه دا به موږ ګورو ځکه چې موږ د هند او د ایران دغه نه په منځ کې پاتې شوي یو ځکه موږ په ژبه باندې اوستا او دغه دواړه څه ورته وایي سنسکرت د ژبې مون تشکیلوي نه نو بیا چې دا دومره غلط تاریخ لیکلی شوی دی نو د دې خو بیا دا مطلب دی چې چا ځان ته د پښتنو مشران ویلي دي نو پښتانه خو بیا هغوی ګمراه کړي دي هغوی نه لار داسې ده چې زموږ پښتانه مشران هر څوک مشران چې وي مشران اکثر عالمان خو نه وي که نه هغه خو اکاډمیشن نه وي که نه چې اکاډمیک خلک وي هغه خو سیاسي خبرې وي سیاسي خلک خپل ځان ته د خپل طرفداران او ووټران او پیروکاران پیدا کوي نو د مشر نه دا توقع کول چې هغه به د تاریخ باره کې یو اکاډمیک ریسرچ کړی وي او هغه ته به معلوم وي دا ډېره بده خبره ده دا نه ده داسې نه ده البته دا چونکې زموږ خلک کتاب په سره دوستی نه لري کتاب سره دشمنی لري اکثر خلک نو هغه د هغه مشرانو خبرې چې هغه نیم پخته خبرې وي هغې باندې یقین کوي لکه چې پخوا به یو زموږ یو مشر د نوم نه اخلم هغه به وایي که موږ نه وی پاکستان کې نو په مخ په سر به مو سړی ولاړی وي موږ خپله ترکو تاجکو مسلمانان کړي یو نو موږ د کوم ځان ته وایي هندوستان ته چې دی نو ترکو تاجکو اسلام رسولی دی ټولې سیمې ته هغوی رسولی دی ټیک نه جی د پښتانه خو عسکر وو پکې یو خوا به عسکر وو کله بل خوا عسکر وو کله به کفر سره هم جنګېدل او اسلام سره به هم جنګېدل بیا اخر چې دی ټول مسلمانان نو موږ ځان ته په دې باندې نن سبا جګړه ده چې زه افغانی یم زه پښتون یم په دې نوم دا جګړه ده نو موږ وایو اوس خو فی الحال خبره دا ده چې افغان کې خو موږ ټول شامل وو په یو وخت تاریخي طور خو بنیاد پښتون ځینې عالمان وایي چې پښتون بیل دی او افغان بیل دی دا ایبسټن دي ډېر خارجي عالمان دي او بیلو دي هغوی وایي چې پښتون او افغان سره دوه بیله کیټګري دي خو اوس دا دی چې پښتون دی هغه دا ټول کنفیډریشن د پښتنو چې دی دا ټول په پښتون مشهور دی افغانستان کې نوی قانون جوړ شوی دی قانون اساسي ورته وایي او موږ ورته آیین وایو هغې کې افغان هغه خلک ته وایي چې د افغانستان اوسېدونکي دي
منګه چونکی په هغه معنا باندې افغانان نه یو، منګه پښتانه ځان ته وایي، منګه پښتانه یو په اوسني اصطلاح کې، منګه په هغه معنا باندې هیڅ وخت افغانان نه یو، ځکه منګه د افغانستان اوسیدونکي نه یو. صحیح. قام پرستی طرف ته لږ راځو چې قام پرستی څومره ضروري ده د یو قام دپاره، او په پاکستان کې د قام پرستی تخم د کله نه کرلی شوی؟ داسې ده چې دې باره کې خو ډېرې خبرې سړی کولی شي. اوس فرض کړه چې دی نو دغه یو شعر دوه دي د خوشحال خټک چې هغه پکې افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. جی. ولې هغه بل خوا دا ویلي چې زه خوشحال خټک د پلار په نیکه د نمکخوار د مغول یم. نو دوی دواړه دا بیا خو موږ ته ضرورت سیاسي پېښ شوی دی، موږ د هغه یو خوا را دغه کړې ده او دا نورې خواوې چې کومې او موږ د ننګیالي هغه راغستې او دا نورې خواوې چې کوم هغه ویلي دي یا پښتنو باره کې هغه ویلي دي چې د پښتون هغه څه ورته وایي چې پښتون په عقل پوه څه ناکس دی، کوټه سپی د کسابانو د جوس دی، او سر اوري کندهار لمې دمغار دی، او د دامن د پکې پروت پراته ټول ابس دی. ته داسې یو شعر دی ټولې پښتنو په اجوه کې ویلی دی. نو هغه خو ډېر عالم سړی و، د هغه په ذهن کې نو هغه خو ډېرې خبرې کړي دي. موږ ته چونکې ضرورت پېښ شي نو موږ هر چاته تاریخ ضرورت پېښېږي. تاریخ یو سیاسي ضرورت شوی دی ځکه چې په دې شلمه پیړۍ کې زموږ ایریا کې موږ ته د نیشنلزم خبره راغله. چې نیشنلزم خبره راغله نو دا خبرې په افغانستان کې ډېرې رامخکې شوې، ځکه هغوی ته هغوی خپل بنیاد په پښتونیزم کېښوده، او پښتونیزم باندې چې کېښوده نو ډېر غلط تحریفات یې پکې وکړل. غلط بنیاد چا کېښوده؟ بنیاد خو داسې کېښوده چې د هندوستان دلته چې د هندوستان جدوجهد نو هغه د یو هندوستان دپاره او هغه هندوستان جوړ نشه. مطلب دا چې پاکستان پکې جوړ شو. پاکستان ځکه جوړ شو چې د کانګرس یا هندوانو د مسلم لیګ دغه ونه منلې، تجاویز نه منل. کنی جناسه په سن 46 کې میشن د کابینټ میشن پلان ومنه چې هغه یو کنفیډرل هندوستانو A, B او C د هغې سیکشنې وې. هغه کانګرس ونه منه ځکه کانګرس وی چې داسې هندوستان چې هغه د کانګرس د تسلط لاندې وي او صحیح وي، د هغې د نقطه نظر صحیح وي، او هغې باندې کانګرس خپل اصلاحات وکړي، او هغوی په دې کې مسلمان خنډ ګڼلو. ځکه هغوی دغه سره هغوی وی چې نه کابینټ میشن پلان نه منو، خو دا تقسیم منو. تقسیم وشو، په هغې کې پښتانه طبعا دې خوا پاتې شو، خو د پښتنو مشرانو فیصله ونه کړې شوه چې دغه خوا لاړ شو که دې خوا وي موږ ته آزاد راکړئ. د آزاد ریاست مخالفت کانګرس کړی، مسلم لیګ نه دی کړی، ځکه چې مسلم لیګ خو د متحده هندوستان بنګال په حمایت کې و، انګریز هم د متحده بنګال په حمایت کې و، کانګرس او هندو د دې مخالفت وکړو. موږ په ځای د دې چې هغه مخالفت راواخلو او هغه موږ هندوان خو ډېر هوښیار خلک دي، هغوی موږ هم په شا ټپول شروع کړه او افغانستان هم په شا ټپول شروع کړه، او خپله خو هغوی ډیورنډ مني، انټرنیشنلي بارډر مني، موږ یې په شا ټپولو او افغانستان هم په شا ټپولو، او دا مسله ته جوړه شوه. دا اوسنۍ چې ګورې دا کړکېچونه په افغانستان کې کړکېچ جوړ شو، په دلته کړکېچ جوړ شو. د دوو ملکونو چې دوه باید چې د روروګلویز دغه وي تعلقات وي، ځکه چې افغانستان ټول د مدار په هندوستان او بیا چې پاکستان جوړ شو په پاکستانو، د بره د لاندې نه خلک نه تلل، د بره نه راځي. تر اوسه پورې دغه سلسله روانه ده، هغوی په دشمنۍ په لار روان شو. دا د پښتونستان مسله په ځکه دی کې د هندوستان ډېر لوی لاس دی، بلکې د پښتونستان ټول فینانسز چې دي، پیسې چې دي، د افغانستان ورکړي دي، دغه ورکړي، هند ورکړي دي.
په دې کې موږ هم نخپله لار روکه شوه چې موږ پاکستانیان یو یا نه یو، موږ افغانان یو افغانان نه یو، موږ هندوستان غواړو، موږ نه زموږ نیشنلستان چې ځان ته وایي موږ نه لار روکه وه، تر اوسه پورې روکه ده. او هغې موږ ته دا مسلې پیدا کړي دي چې ډېرې مسلې صحیح نه ده. زه خو وایم چې یا خو دې ومني دا پاکستان یا دې نه مني. دې منځ کې دا څه چې دی چې اقتدار وي خو هر څه مني، چې اقتدار نه وي نو بیا وایي بیا کنځلې کوي. دا خبره ډیره غلطه ده. پښتانه ډېر په غلط کې اچولي. هغې چې وایي چې موږ د پښتون د حق جنګ کوو، موږ د پښتون حق غواړو. نو پښتون حق خو څوک څه حق غواړي؟ هغه حق دې تشریح کړي که نه. خو هر یو پارټي غواړي چې صوبایي خودمختاري هر یو پارټي غواړي. یوازې ته نه، پنجابي هم بیا صوبایي خودمختاره ته لاړ. ټیک سره دی چې اول خنډ پکې دی و. صوبایي خودمختاري ده، سندھی هم غواړي، بلوچ هم غواړي، پښتون هم غواړي. خو دې پکې کله پکې چې دی نو دې خوا کړکۍ ته وګوري، د افغانستان کړکۍ ته، کله پکې د هندوستان کړکۍ ته وګوري، هغه چا کړکۍ ته نه ګوري. موږ باید چې په پاکستان کې دننه پښتون حق غواړو، وایي چې پاکستان پاکستان دی، دا مو وطن دی، دا مو ملک دی، دا مو ټاټوبی دی او دې کې به ژوند کوو. لہذا د پاکستان هغه چې دی مفادات هغه زموږ مفادات دي. البته دې کې موږ خپل ځان ته غواړو چې څنګه ژوند وکړو، دا دې دپاره به جدوجهد کوو. دا جدوجهد ډېر قانوني او جایز جدوجهد دی. دې ته دغه دې په منځ کې پکار دی خنډ نشو. او تاسو څه ګڼئ صوفي صاحب چې قام پرستۍ پاکستان ته زیان رسولی که نه؟ نو زموږ قام پرستۍ خو داسې ده چې دا چونکې دا قام پرستي دواړه دغه دی. یو خو دا دی چې دا صوبایي خودمختاري خبرې چې دي دا خو جایزې خبرې دي. دې دپاره نیشنل پارټي جدوجهد کړی دی او دې دپاره بنګالیانو جدوجهد کړی دی، دې دپاره بلوچیانو جدوجهد کړی دی، سندھیانو جدوجهد کړی. دا خو ډېر دغه دی. خو دا دی چې دا په ذهن کې په خپلو پیروکارو په ذهن کې د پاکستان خلاف زهر اچول چې دی، دې پاکستان پښتنو ته هم تاوان رسولی، زموږ ژبې ته یې تاوان رسولی، زموږ ادبیاتو ته یې تاوان رسولی او زموږ تاریخ ته یې تاوان رسولی. ښه جي. زه لږ باچا خان بابا طرف ته، خان عبدالغفار خان بابا، تاسو هغې څومره ابزرو کړي دي او تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان باره کې د هغې سوچ څه؟ داسې ده چې باچا خان یو هغه باچا خان دی چې کانګرس سره هغه کانګرس ټوله لارې خپله کړه. د کانګرس جدوجهد یې خپل کانګرس سره او د هندوستان د ازادۍ لپاره جدوجهد وکړو او په هغې جدوجهد کې د پښتانه راولړزولو. دا لومبی یوازینی سیاسي او سماجي تحریک و چې د پښتانه یې راولړزولو. دې کې خو دویمه خبره نشي کېدی، شک پکې نشته، ځکه چې دی کلو ته لاړ، دی بانډو ته لاړ، خلک یې راوړل. خو دی نه فلسفي و او نه د هندوستان د لیډرانو غوندې د ده سره هغه سیاسي پوهه وه. د سره دی صرف پیروکار د ګاندي. دغې وجې چې پاکستان جدا کې هندوستان او تقسیمېدنو دنه ډېره غلطۍ شوې دي. هغه غلطۍ تر اوسه پورې موږ زغمو. د په کار د دی وه چې دغه منلی وی د مولانا ابوالکلام آزاد، هغه مسلم لیگ ته لاړ شه، بله لار درته نه پاتې. ده باندې دا خبره بده ولګي او دا د خپله لیکلي دي په خپل کتاب کې. دی نه دی اوس د زما ژوند و جدوجهد کې نه، بل ابیتي چې ورته وایي په هندوستان کې چې چاپ شوی دی هغه خپله لیکلي دي. بیا جناز صاحب ورته وایي چې موږ سره شه، پارټي به دې پارټي وي، حکومت به دې رور وي، صوبایي خودمختاري به هم درکو، خو موږ سره شه، دا پاکستان جوړ کړه. دا خبره ونه مله ته وایي چې موږ ته بنو ته لاړ، موږ ته دغه راړه پښتون ریاست، پښتونستان خبره افغانستان دا پښتونستان کړی، بس موږ ته آزاد پښتون ریاست را. هغې باندې هم ټینګ پاتې نه شه، ځکه چې ریفرنډم شو، ریفرنډم کې دی بایکاټ وکړو. د پښتنو دغه دا ده چې دی کې د پښتون او د اسلام خبره راشي، دی بیا اسلام طرف ته دي. دا خو د پښتنو دغه دی تاریخ دی، دی په دې نه پوهېږي. نو دی په دې نه پوهېده، ټول خلکو چې دی نو پاکستان سره ودرېدل. دغه وخت کې دنه ډېره غلطۍ وشوې. دغه غلطۍ نه وې کړې او دی
په خپله د پاکستان سره شوی وي کېدای شي د پاکستان تاریخ بدل شوی وي کېدای شي پاکستان ته صحیح لوري ته تللی وي خو ما خو درته وی چې دی خو لیډر و خو دی تعلیم یافته لیډر نه و دغه وجه وه چې څه موده پس څو کلنې وتېر شوي جدا شه مشر و چې هغه زمونږ همیشه وزیر اعلی به پاتې کېده د انګریزانو وخت کې نو دنه دغه غلطۍ شوي دي او هغې نو باچا خان بابا څه غوښتل لکه هغه د کانګرس ملګرتیا کوله د مسلم لیګ باچا خان بابا غوښتل دا دی چې د هغه د کورنۍ په پښتنو کې د کورنۍ حاکمیت دی ټینګ وي بل دغه نور باچا خان بابا چې رښتیا خبره دا ده چې په ټول هندوستان پاکستان او سریلنکا او برما کې د موروثي سیاست ابتدا کوونکی مؤسس چې دی باچا خان دی دا د ګاندي دا د اندرا ګاندي او دا د نهرو او دا د بیټو دا خو ډېر وروسته راغلي دي دا موروثیت د شروع کړی دی په پښتنو کې دا د دې نه څوک انکار نشي کولی ته ګورې نه حسین باسکړ وثی هم راغلی دی دا د شروع کړی دی بیا دا خبره ولې کېږي چې هغې د پښتنو غږ اوچت کړی د پښتنو خدمت یې کړی د پښتنو لیډر دی پښتانه تسلیموي پښتانه زه هم د پښتنو لیډر ګڼم په شلمه پېړۍ کې د ده نه لوی لیډر نه تېر شوی د پښتنو تر اوسه پورې د هغه نه لوی لیډر نشته زه خو د هغه لیډرشپ نه څوک انکار نشي کولی ټول غټ لیډر و ډېر ستړی کړي غلطۍ کړي دي څومره غټ لیډر دومره غټې غلطۍ کړي دي ټیک صوفي صاحب یو دمالو دمې نه پس راشو نو د خبرو دا سلسله مخکې بوځو قدرمنو نن سپینو خبرو کې راسره جمعه خان صوفي صاحب مېلمه یو دمالو دمې نه پس تاسو ملګري کېږي